सूरत फ़तह आयत नंबर 18 द्रेम पाउदे निसफ नबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु यकीनन अल्लाह राज़ी शवे दे अनिल मुमिनीना द मोमिनानो ना द सहाबे करामना इद युबाइऊनका कला चुदी बयात कौलु दस्ता सरा तहत शजरति लांदे दवनिना फालिम मा फी कुलूबिहिम नो अल्लाह तपता दादा गस छिप जुड़नो ददो सहाबो क्यों फअंज़ल सकीनत अलैहिम नो अल्लाह रावली गलो इत्मीनान खपल पदुई बांदे व असाबहुम फतहन करीबा और इकड़ल दुईता फतहा निज़दे द खैबर व मगानिम कसीरतन औ गनिमतुन डेर यअखुज़ूनहा चिदु यखली अगीलरा व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा और दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ोरवर और हिकमत वाला। वादकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन अल्लाह वाद दा दस्ता सुसरा द गनिमतुनो डेरो مراد دغه غنیمتونه دي چې ورسته د جنگ خیبر نو یا ورسته د نبی علیہ السلام د وفات نو یاخذونها چې دوی باخلی غیلرا خطأخذونها چې تاسو باخلی یعنی حاصل وې دي غنیمتونو لرا فاجل لكم هذه پس الله زر در کړل تاسو ته هذه دا غنیمتونه د جنگ خیبر وکف ايدي الناس عنكم او بندي کړل الله سنا د خلقو دستا سنا یعنی لا سنا د کافرانو دستا سنا ولتكون آية للمؤمنين دې د پاره چې شي نخا د پاره د مؤمنانو ويهديكم صراطا مستقيما او الله مضبوط کی تاسو لرا پسید لاره باندې واخرى او نور غنیمتنا لم تقدروا عليها چې تاسو وسند پر شوي پاغه باندې فلحال قد احاط الله بها یقینا الله احاطه کړی دا پاغه باندې خپل علم کې آینده باغم در کوي درتا وکان الله على كل شيء قدير او دی الله رب العزت په هر یو شی باندې قدرت والا ولو قاتلكم الذين كفروا او کچرته جنگ شروع کی تاسو سره هغه کسان چې کافران دي لولوا الادبار نو دوی براوړی شاګانې دوی بواړی شاګانې ثم لا یجدونا بیا بدوی نمومی ولیا دوستو ولا نصير او امدادي سنت الله التي دا طریقه دا الله دا هغه طریقه قد خلت من قبل چې تیر شوی د مخکي یعنی الله پاک امداد دا انبیاء سره مخکي هم کړي دي او د پیغمبر سره به هم کوي مخکې پیغمبرانو ملګرو سره الله مدد کړي او د دې پیغمبر صحابه سره هم الله رب العزت مدد کوي. ولن تجد لسنت الله تبديلا او هرگز به بیان مومه دا الله طریقې لرا بدلیدل وهو الذي والله غزاد دي كف ايديهم عنكم لګیو برابر چې باندې پر الله سنا د دوی دستا سنا و ايديكم عنهم او لا سنا د دوی دستا سنا او لا سنا استاسو د دوینا ببطن مکه تا پمنز د مکه کې یعنی حدیبیه کې جنگونه شو صلح وشولا من بعد ان اظفركم عليهم مرستد دینا چې تاسو وسبر کړو په دوی باندې وکان الله او دی الله رب العزت بما تعملون بصيرا پس چې تاسو عمل کوئ لیدونکې هم الذين كفروا دا کسان دي چې دوی کفر کړي دي نو ځکه ور سره jihad پکار دي وصدوكم عن المسجد الحرام او تاسو من کړی د مسجد حرام نا
زکم ور سره جنگ پکار دی والهدی معکوفا او هدیو لرا چې بندي کړي شوی دی ان یبلغ محله درسیدلونا زید حلالیتا ان مصدریه ده ان یبلغ درسیدلونا محله زید حلالیتا قربانی ایثاری کړي دي د درېم وجدا زکه ور سره جنگ وکړي لیکن یو وجه شته چې هغه د وجه نه تاسو اوس دوی ته سموایا هغه وجه دا ده چې په مکه کې نیک مسلمانان شته دي چې کوم اوسه پورې هجرت نه دی کړی هجرت وسې نشته کتا سو په مکه باندې ورشه او یلغار وخه نو هغه هم در سره شي هغه هم درنا مړ شي چرته په غلطۍ سره نو خپل رونه مسلمانان بس کوي وځنه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات او کنوې سړي مؤمنان او خزي ایماندار مؤمنان لم تعلموهم چې تاسو نه پیژنې دوی لرا ان تطؤهم دا چې تاسو په مال کوي دوی لرا فتصيبكم منهم معرة نو برسیږي یا رسیدلې وې تاسو د طرف نه دوی ته معرة النقصان بغیر علم بغیر د علمنا فنا پوی سرا ليدخل الله في رحمته من يشاء دې لپاره چې الله داخل کی په خپل رحمت کې چاته چوغاړي لو تزيلوا کچرته د مؤمنان جدا شي د کافرنا لعذبنا الذين كفروا منهم نخام خام عذاب ورکوغه کسانو دا چې کفر کړي دي د دوی نه عذاب الیم عذاب دردناک اذ جعل الذين كفروا کلا چې واچولو کافرانو فی قلوبهم فخپل زړونو کې الحمیت غیرت حمیت الجاهلیت غیرت جاهلیت فانزل الله سکینته علی رسوله نو الله نازل کړل خپل اطمینان په خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې والزمهم کلمه التقوى او الله لازم کړه د دوی سره کلمه د تقوا کلمه د توحید تفسیر قرطبی لیکي وکانو احق بها او دا صحابه کرام تعریف د صحابه کرام سوره محمد او فتح او ورپسې سوره حجرات دا درې وړه سوراتونه په دوه کې بیان د جهاد هم دي او آداب هم دي او په دې درې وړو سوراتونو کې د صحابه کرامو لوی شان او عظمت بیان شوی دی او دا صحابه کرام احق بها ډیر حقداري د دې کلمې د تقوی واهلها اولئک د دې تقوی وکان الله بكل شيء عليما والله پاک په هر یو شی باندې په هدي الله پدې په هو چې دا تقوا دا ایمان صحابه کرام د دې لایق دي نو ځکه الله ورته نصیب کړه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق یقینا الله رښتیا کړل خپل پیغمبر سره یقینا الله رښتیا کړلو خپل پیغمبر ته خوب د پیغمبر بالحق پرشتیا سره په حق سره لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين چې خامخا به تاسو داخليږئ مسجد حرام ته کدا الله خو خشولا کو امن سرا محلقین رؤوسکم خرم کی بوئے د خپل سرونو ومقصرین ولندون کی بوئے د وختو لا تخافون نبیریږئ فعلم ما لم تعلموا نو الله تپتوا دا حکمتونو چې تاسو ته پته نوا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نو درکړه الله تاسو ته مخکې د دینه بل فتحا هو الذي الله غزاد دې ارسل رسوله بالهدى چې هغه علی ګره د خپل پیغمبر په هدایت سره ودین الحق او په دین رښتینی سره ليظهره على الدين كله
دې د پاره چې غالب کی دې لرا پټول دینونو باندې وکفا بالله شهیدا او کافی دې الله رب العزت شهیدن گوا محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دې والذین معه دلیل سدي ور باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله سدي رسول دې دلیل ور باندې سدي الله فرمای والذین معه هغه کسان چې د سر دي صحابه کرام دو تو ګورا د دو زندګۍ تو ګورا زما د پیغمبر صحابه کرام داسې دي ملګری داسې دي چې هغه په دې خبره باندې دلیل دی چې دا پیغمبر رښتینی دی داسې مخلص شاګردان داسې رښتینی شاګردان داسې ایماندار تربیت یافته شاګردان چرته یو انسان ندی پیدا کړی والذین ما هو کسان چې د سر دي سوک راضی او خپل ټول مال د الله په لار کې ور کوي نو ابو بکر صدیق ورتوای سوک راضی خپل نیم مال د الله په لار کې ور کوي نو عمر فاروق ورتوای سوک راضی یو نا دو نړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل پسې په نکاح کې ور کوي نو حضرت عثمان ورتوای سوک راضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ باندې سمری د هجرت په موقع باندې نو حضرت علی ورتوای سوک راضی نه سو خان په یو ځل سره د الله په لار کې صدقه کوي په جنگ تبوک کې نو حضرت عثمان ورتوای چا په غاړه باندې آری چلیږي لیکن ایمان نه پریدي پوښښ کړه نو حضرت بلال ورتوای یو صحابي خپل شان دی یو صحابي چې مطالعه نو ورځې پکې لګي کېنټه او منټونه نه ورځې او میاشتې پکې لګي پوښښ هغه کسان چې د سر دي شداء علی الکفار سختی په کافرانو باندې رحما او بینهم شفقت کوونکې دي په خپل منځ کې نو ملګری په خپل منځ کې څه شي پکار دي نرم پکار دي خپل منځ کې سختی پکار د چا سره کافر سره چې کوم دشمن دی حربي کافر دی کافر په دوه قسمه دي یو کافر هغه دا چې ذمہ دستا په ملک کې اوسېستا قوانین مني هغه ته دعوت ورکوا هغه ته د دین خبره کوا وای شو کنه دو سره گزاره کوا سپته قرار یو حربي کافر دی چې هغه جنگ په حالت کې دی تاسو هغه سره به تم سختی کوي وختانه وای کګه خله څه شي سمي سوک سمي کګه خله په سوک باندې بیا سمي تراهم تبین دوی لرا رکعن سجدن رکو کون کی سجده کون کی یبتغون فضلا من الله ورضوانا دوی لټای فضل الله او رضا الله سیماهم فی وجوههم نخید دوی علامتونه د دوی په تندیو د دوی کی دي په مخونو د دوی کی دي من اثر السجود د اثر د سجدونا سجدو اثرات د منځونو اثر په مخ باندې ښکاری دغه مراد هغه نشان نه چې په تندي باندې جوړ شي مراد نه د مخ نورانیت دا سه خيسته تندو والدي خيسته خلق دي په مخ کې نور موجود دی رڼا موجود ده د وجه د سجدونا معلومه ده چې سجدي سره په مخ کې نورانیت راځي وای شو کنه او د انګريزانو پریمونو سره نه راځي دا الله سجدو سره کشش راځي ښا ذالک مثلهم فی التوراۃ دا مثال د دوی دا صفت د دوی په تورات کې مراغله دی او مثلهم فی الانجیل او مثال د دوی په انجیل کې کزرعن اخرج شطأه پشان دا غفصل چراو باسی شطأه تیغ خپل فآزره پس مضبوط کی دا فصل دی تیغی لرا
فآزرا پس مضبوط کی دا فصل سشی لرا ہو دیتی غی لرا فاستغلظا بیا غټ شي فاستوالا سوقه بیا برابر ودریږي په خپل ډانډي باندې یوجب الزراع تعجب کیا چي خوشالي زمیدار لرا ليغيظ بهم الكفار دې د پاره چې غوسشي په دوی باندې کافرانا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات دا الله وعده دا کسانو سره چې مان راوړې دي او عمل کړي دي نیک منهم د دوی نه مغفرت د بخنه و اجر عظیما او د اجر لوی منهم د دوی نه یعنی د ټولو صحابه کرامو سره ګوري قران آیت یاد ساتي قران سوئی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات الله وعده کړی دا هغه کسانو سره چې ایمان راوړل او نیک عملونه کړی منهم د دې صحابو نه یعنی دا ټول صحابه کرام سشي وعده ور سره کړی مغفرتن د بخنه د مغفرت کس غلطی ته نکیګم الله مخکنه ورته مغفرت اعلان کړی دی ویګه کنا ګناه به ورسته کوي معافی اعلان ورته مخکنه شوې دی واجر عظیما او اجر لوی دا سه انعام بل چاته ملويږي هغه چاته چې هغه دین د پاره یو قرباني ورکړي او هغه صحابه کرام مخکې صورت ته وګورئ وګ منسي یو رکوع وایو خالتنا دریم پاو پوره کیږي کنه او توجه وړي رساته بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو دا قران کولاو کا کنه چې څه ورته ناشته اخو دې فغوري بیا ټول توجه خراب ایته یو خو ناس ته دغه ځای کې وي او بیا خان دی بیزه بیا سو کو دې چې خان دی کا ها سو کو سو کو دو خوبونه ما کوي او چې چا خوب راځي دې پردې نه خوازه بیا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله مخ کې کېږي دا الله او دا الله پیغمبرنا وړاندې والے مکوي بین یدی الله ورسوله دا الله او دا الله رسول نمخ کې مزه یعنی کوم ځای کې چې دا الله او دا الله رسول حکم راغی بیا ته مخ کې کېږي وښه بیا حکم ومنا تابعدار شه تابعداري وکا واتقوا الله ويرجد الله ان الله سميع عليم یقینا الله رب العزت اوریدون کې دی او علم والده یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم موجت ويخبل آوازنا فوق صوت النبي پاسد آواز د پیغمبر علیہ السلام نا چې پیغمبر په مجلس کې ناشته نو په اوچت आवाज باندې خبرې کولو اجازه هم درته نشته دی دا د پیغمبر ادب دی ولا تجهروا له بالقول او بزور مکوي نبی علیہ السلام توینا کجهر بعضکم لبعض پشان د زور وینا کولو بعض استاسنا بعضتا ان تحبط اعمالکم او کنا برباد بشي عملونه دستاسو وانتم لا تشعرون او تاسو ته پته هم نه سحر میں مرس کړي چې دا آیت نازل شو نو دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دي حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مجلس ته راتل بند کړلو پرې خودلو आवाज اوچت تپوس ته نو کړې شو نبی علیہ السلام کسور ولېګلو ولې ناراضه وې نبی علیہ السلام ته وایي چې دا ثابت आवाज ډېر اوچت دی اسنا چې یا رسول الله تاسو مجلس ته راشما आवाज اوچت کما خبر یو کما زما आवाज اوچت دی قدرتی نو زما ټول نه کوي د ټول ژوندۍ مهنت به برباد شي زنه شمرات له نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې ته وې چې را دي شي دا هغه چا باندې کې دا چې جان بوج کر به ادبی کې استا आवाज الله جوړ کړي اوچت دی
ترازا ویږي په مسلې باندې دا څه شو ادب او احترام د نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام ورته زیره ورکړو اما ترضى ان تحيا حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه آیات په دې خبره راځي نه دا چې ټول ژوند او زندگی به داسې تیرې چې خلق به دې تعریف او صفت کوي تبغواړي نه لیکن خلق به دې تعریف کوي او چې تا ته مرګ راځي نو مرګ د شهادت بدر ترازي او چې کله د قبر نه را پورته شي نو جنت ته وځي په دې خوشاله او کنه په دې وسوک نه خوشاله خوشاله یې کنه شهادت هم پکې راغلي دي ښا ان الذين يكننا كسانا يغضون اصواتهم چغوي خطا ساتي کم ساتي خپل اوازونه عند رسول الله پنيز د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان دي چې الله چونکړي دي زړونه د دوی تقوا او پرهیزګاری د پاره لهم مغفرة واجر عظیم دوی د پاره مغفرت دی او اجر دی ورته لوی شته ګرمه بندگی الله دې جزای خیر ورکي زمونږه د فیاض بایدا روایت کې راځي بخاری کې چې کله د آیت نازل شولو نو حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر په دومره آرام سره او په کم आवाज باندې نبی علیہ السلام سره خبرې کولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کله کله د تاسو کولو چې ابو بکر صدیق تاسو وي عمر فاروق تاسو وي او چې د دوه دا حالت وو نور صحابه کرام خو اسلم د نبی علیہ السلام نه انتهائی مرعوب بو مرعوب معنا روایت کې راځي چې په صحابه کې دوه کسان داسي وو چې نبی علیہ السلام ته په دې ډک نظر سره قتل مخ مبارک تا کنا الله پاک د نبی علیہ السلام په دې مخ مبارک کې دومره جلال کې خو دیو چې په نیغو سترګو په ډکو سترګو ورته چانه شو کتل غالبا د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام به دوی ته قتل او دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته قتل او خبرې به کولې او موږ خو به نبی علیہ السلام سره سترګې نشو ملاولې ها چې نبی علیہ السلام په اخوا دی خوا قتل بیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار کوو او د دوه دواړو دا ها وای شو ټول نه زیات ادبناکم دا ټول نه زیات مینناکم دا او ټول نه زیات نن هم نږدې دغه دی او قیامت پورې زم نږدې د دوه قسمتونه ډېر عجیب دي د دوه دواړو قسمتونه صحابه ټول قسمت والدي خدا دوه چې کوم دي کنه دا خو الله ژوند کې پر سره ملګری کړی وو مرګ نه بعد پر سره ملګری دی او آخرت کې ملګری دی او رضی نبی رسول الله روانو یو طرف ته ابو بکر صدیق او بل طرف ته حضرت عمر نبی علیہ السلام دواړه د لاس نه راونی ول وی فرمایل هاکذا نبعث یوم القیامه مونږ چې د قیامت په ورځ قبر نه را پاسو دغه شاته ملګری دا هغه ملګری دی چې په مرګ چا نه دی بیل کړي په شی په مسلې باندې کنه نه شیعه بیلولې شي نه بل څوک بیلولې شي نه مودودیان بیلولې شي دا هغه ملګری دی چې الله رب العزت دوی سینه په سینه نه سملوري الله دې قبرونو باندې کروڑه او رحمتونه نورم نازل کی او الله دې موږ د دوی په خبو کې چرته را پاسه صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت بکلې وي قیامت ته څه تیارې کړې ده کنه مختصر وای په نور خو څه تیارې نشتا خو تاسو سره مینه ده یا رسول الله تاسو سره څه ده مینه نبی علیہ السلام ورته فرمایل انت مع من احببت بس قیامت په ورځ به دا هغه چا سره وي چې هغه سره دې صحیح دي ویلي په مسله حضرت انس فرمای بخاری الفاظ راځي چې مونږه په دې خبره دومره خوشاله شو په دې حدیث باندې چې دومره په یو خبره نه یو خوشاله شوي چې نبی علیہ السلام فرمایل
چې ته به د هغه چا سره وي چې هغه سره دې مینه ده. قال انس فاني احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم او كما قال. فرمای چې زه د نبی اسلام سره ابو بکر او حضرت عمر سره مینه لرم او زما امید دی حضرت انس فرمای چې د دوی سره به قیامت په ورځ اگر کدا حضرت انس فرمای اگر کدا انس عملونه نبی اسلام خو پرې دا خو لوی هستی ده د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما سره هم نشي برابرې دي لیکن الله ملګریتیا په عمل کې برابرۍ باندې نه راوستي ملګریتیا الله د زړه په مینه باندې راوستي چې مینه دې ور سره څومره ده نو که په عمل کې برابرۍ باندې ملګریتیا وای نو بیا د 14 صدۍ ګناګار مسلمان کوئی شوي کړه چې کوم اولاد او کا امید او کا تبلیغی دا او کا نر دا او کا خزه دا کوئی شوي کړه ټچ موبایل او فیسبوک او د دوی استعمال او د سترګو حفاظتونه چرته شته دي کوئی شوي کنه خو نه چې زړه کې مینه ای د دوه حضراتو د دوه هستیانو قیامت ورځ به الله ملګریتیا نصیب کړي. الله دې موږ ټول ته نصیب کړي. جنگ احد دے صحابی دے د مرګ سلګي دي نبی علیہ السلام ورسیږي دغه توجه کوي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې آخري تمنا شته ده کنه صحابي سر اوچت کی خپل زخمی بدن راکاږي سر د نبی علیہ السلام په قدمونو باندې کیدی وذالک ما تمنیتو نبی علیہ السلام مخته ګوري او سای وزي او وای چې زما آخري تمنا دا و یا رسول الله چې زما روح کلم وزي نو زما سر د الله پیغمبر په قدمونو کې پروتي ماوی چې دا تمنا به دستا سره د پوره کیږي نن زما دا تمنا الله پوره کړلا زمانه زیات خوش قسمت ده یو مور راوړې نشي کېدلای چې زما روح د الله پیغمبر په خپو کې وزي او زما ستر کې الله پیغمبر مخته ګوري او زه الله سره ملاقات کوم. ویږي په خبره ادب او احترام ګورئ او حضرت بلال چې کله زن قدم ټیم دی نو خزه ولاړه دا وی وا کربا هاي 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 سخت ورځ هاي افسوس نن زما خاوند دنیا نه رخصتيږي نن د زګوند شمه زما خاوند بنئ وای شو کنه نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وای لا تقولي هكذا وقولي واطربا غدا نلقى الاحبه محمدا واصحابه محمدا وصحبه دا سموایا چې دا د تکلیف ټیم دی دا سوایا چې نن خو په بلال باندې اختر دی سبب د نبی اسلام سره او د حضرت ابوبکر او عمر رضی الله عنهما او صحابه کرام سره ملاقات کی مرګ ورته آسان شوی و د سشي د وجینا د نبی اسلام د مینې د وجینا او احترام د وجینا او څومره چې نبی اسلام سره مینه محبت سوای هغه ایمان مضبوط او کلک الله دې موږ ته نصیب او یو ارز دام وکړه چې په دغه مینه کې دام دی چې خپل مخونه شکلونه د اعتکاف نه بعد او د رمضان نه بعد هغه شانتی کو هغه سنت ځان سره په تحفه کې یوز وای شو کړه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت ته په مخونو باندې سجاو کو د ګيري رسې په مسلې باندې دام دا غمینه حصہ ده یقینا هغه کسان چې ښکته ساتي خپل आवाजونه پنيز د الله د پیغمبر اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان دي چې الله خاص کړی دي چون کړی دي زړه دوی تقوا د پاره پرهیزګاری د پاره لهم مغفرت و اجر عظیم دوی د پاره مغفرت دی او اجر دی ورته لوی زجر او رټنا د بے ادب او منافقانو باندې یا باز نادانو باندې
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یقینا کسان چې आवाजونه کوي تا ته اخوا د اړنا اخوا د پردو دیوارونو اکثرهم لا يعقلون اکثر د دوی نه پويږي ولو انهم صبروا او کدی انتظار کړي وي تا ته حتا تخرج اليهم تر دې پورې چې تراوتلې وي دوی ته لکان خير لهم ندا بغور وي دوی ته پارا والله غفور رحيم الله رب العزت مغفرت کوونکی مهربان دی یا ایها الذين امنوا ایمان والو ان جاءكم فاسق بنبأ کچر تراشی تاسو ته یو فاسق سره پس خبر سره فتبینوا تحقیق کوئ ان تصيبوا قوما بجهالتنا حسنا چې تکلیف ورسوي یو قوم تاسو نه پوي سره فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نو تاسو به وګرځي په هغه څه چې تاسو کړی پښیمانه وعلموا او پوښی ان فیکم رسول الله چې یقینا پتا سو کې دا الله پیغمبر موجود دی یعنی دا هغه سنت موجود دی د مرګ نه بعد لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم که خبرو منی د تاسو په ډیرو کارونو کې نو تاسو په تکلیف باندې شئ ولکن الله حبب الیکم الايمان لیکن الله پاک محبوب کړی دی تاسو ته ایمان ته نه سمېږي لیکن الله رب العزت حبب الیکم الايمان خسته کړه دې تاسو ته ایمان امیر صاحب دا سړی دې ډېر ګډ بډ کوي ها دې خراش چې بیا دیو خاندل په منځ کې کنه یو ډبم در کوم په دې منځ کې ټول د درس برکت او تقدس خراب شي توجه خراب شي ټوله ګورئ او ټول بیا ورته سوچ شي داسې سړی ته دا ټول دا شیطان خالص دغه د په خوا کې ګرځي پته نشته چې څه ګناه یې کړی ده چرته مور پلار خو دې نه دي خپه ها ګورئ جی نن استاد دا شوخه ګورئ په هغه چې پتا سو کې دا الله پیغمبر موجود دی لو یتیوکم فی کثیر من الامر که خبرو منی دستاسو فی کثیر من الامر په ډیرو کارونو کې لعنه تم نو تاسو په مشقت کې شئ لیکن الله پاک حبب الیکم الايمان ایمان تاسو ته محبوب کړی دی ایمان درته څه کړی دی چاته صحابه وتا وزینه فی قلوبکم او دا ایمان خسته کړی دی دستاسو په زړونو کې ایمان دستاسو په زړونو کې څه کړی دی خیسته کړی دی یعنی الله فرمای چې ایمان د صحابه په زړونو کې خلګي ایمان کا خلګي د چا په زړه کې خلګيږي صحابه کرامو په زړونو کې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او بد کړی دی مکروه کړی دی تاسو د پاره کفر او فسوق گناہ والعصیان او نافرمانی کبیره گناہ او صغیره گناہ گناہونه دستاسو پزړه کې بدکړی دي داغه نفرت یې چولې اولائک دغه صحابه کرام هم الراشدون دوی دی په هدایت باندې فضلا من الله ونعمتنا د وجه د فضل د الله نه او د الله د نعمت د وجه نه که قیامت پورې شیس په غابي صحابه کرام عظمت او شان دا د الله کتاب کې موجود دي او الله قران ته ډک پروت دا آیتونه بنه هروي چې څوک په صحابه باندې د تاریخ کتابونو نه سکی اعتراض کوي فلان کی تاریخ کې دا راغلی او فلان کی تاریخ دا لري دي زدا سے تاریخ راخلم او اورته ورزوما چې هغه تاریخ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په خلاف کې غږیږي رسې په خبره باندې کنا مونږ دا سے تاریخ نه منو وشه مونږ دا سے تاریخ چې اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں کوئی شوی کنا گلی ته یو غرزوا دریاب ته یو غرزوا اور کې واچوا دا چې تاریخ چې هغه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه خلاف غږیږي ویږي په مسالې کنا که هغه تاریخ چرته شیعه لیکلی وي او هغه سنی لیکلی وي لیکلی دي موږ نه او کته د الله کتاب نه ولې قسم په خدای چې دستانه غټ زنديق او کافر بیا بل نشته کاغه شیعه دی او که شیعه نه دی ځان ته سنی وای او کاغه ځان ته مسلمان وای او کاغه ځان ته بریلی وای او که دیوبندی وای که هر څوک وای او په دې ټولو صحابه کرامو کې امیر معاویه شامل دی امیر معاویه رضی الله عنه د صحابیت نه څوک نشي استله کزام وشوي او وچوي لکه بعض خلکو ته د امیر معاویه د نامې نه ډېر تکلیف رسیږي زمونږ یو دیوبندی مولا لیکلی دي چې زړه نه غواړي چې هغه سره رضی الله عنه ولي
زړه نه غواړي ستا زړه دې مخ غواړي ستا په زړه کېږي څه شي الله پاک صحابه ته رضی الله عنهم ویلي رسې په مسلې باندې ګورې جی والله علیم حکیم الله علم والده او حکمت والده اوس خو دې خندا نه راځي بیا خندا وان طائفتان من المؤمنین او کچرتا دو ډلې د مؤمنانو نه اقتتلوا جنگ کوي فاصلحوا بينهما نصلح کوي د دوه دواړو په منځ کې فإن بغت احداهما على الاخرى کچرتا زیاته کوي یو د دوه په بلې باندې فقاتلوا التي تبغي نو وجنه هغه چې بغاوت کوي حتی تر دې پوره تفیء الى امر الله چې رجوع کیرا واپس شي د الله حکم ته فإن فاءت فاصلحوا بينهما نو کچرته رجوع کړل نو صلح کوي د دوه دواړو په منځ کې بالعدل په انصاف سره واقسطوا او انصاف کوي ان الله يحب المقسطين یقینا الله پاک مینا کوي د انصاف کوونکو سره صحابه منځ کې خفګانونه راغلي جنگونه جګړې شوي مرګونه شوي دي لیکن هغه ټول صحابه بیا ټول جنتیان دي مشاجرات صحابه په منځ کې چې کوم واقعات او خبرې راغلي دي مونږه دومره غټ خلک نه و چې مونږه حاکمان جوړ شو وای شو کنه د عربی عبارت ویل ورته نه ورزي قسم په خدای چې سورته فاتحه ترجمه ورلا سمانه ورزي ترکیب مطابق هغه خلک به راوچت شوی او صحابه منځ کې به ټول شروع کی هغه دې زیاتې کړي او دې لکه مظلوم او دې ظالم او الکه تاسو کې چې د صحابه په منځ کې جج جوړ شوی ستا حیثیت څه د صحابه په مخ کې ها رسې په مسلې باندې کړه حضرت علی نے چاہتا پوسو پر مصنف ابن ابی شیبہ روایت دے و امیر معاویہ سره دے جنگ دے مشرکو اکافرون هم دوی کافران دی حضرت علی ورته فرمای لا ندی کافران ورته وای منافقون هم منافقان دی مشرکون هم چې کافر ندی بیا مشرک دی و لا اغم ندی مشرک هم ندی ورته وای چې منافقون هم نو چې تا ور سره جنگونه شروع دي هغه منافقان دي ورته وای لا منافقان هم ندي نو هغه سوال کوم کې پریشان شو ورته وای بلهم بیا اخر دي سو نو حضرت علی د جواب نه قربان شمه فرمای اخواننا بغوا علينا زمون غرونه دي زمون غرونه څه شي دي لږ زیاته را سره کړي دي بس دا د حضرت علی شکوا وا نو هغه سائل ورته وای فاین قتلاکم وقتلاهم دستاسو هغه مړی شهیدان او دا هغه مړی شهیدان هغه بچرته زی حضرت علی ورته فرمایل قالا قتلانا وقتلاهم فی الجنه زمون کسان او دا غوی کسان د دوړو ډلو کسان په جنت دي مصنف ابن ابي شيبه وګوره دا صحابه کرام رسول په مسله ابو هريره رضی الله عنه واقعا یاد ده چا طرف ته حضرت علی طرف ته حضرت امیر معاویه طرف ته خبره یې راوي حضرت علی طرف ته وکنه روټي ټیم شو امیر معاویه لشکر تلاړه کې ناستو په دسترخوان هغه ورته ته خداغه په طرف باندې دی خو اول راغله روټي خړلو تا وای شو ورته وی چې په حق باندې حضرت علی دی خو روټي د امیر معاویه په دسترخوان ډیره مزیدار روټي کې دا کوم ځای مزیدار ای رسې په مسلې باندې کی مونږ دا نه وای چې څوک په حق او څوک په حق نه مونږ چې دواړه په حق باندې یو منځ کې شې لږ غلط فهمي علي راغلي وي بس اجتهادي خطا ورته زیات ویلې شو انما المؤمنون اخوه یقینا المؤمنان اخوه رندي نو چې جنگو کې بیا وسکه فاصلحوا بین اخویکم صلح کوي د خپل ورونو په منځ کې واتقوا الله او ویریږئ د الله نه لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سبحانه رحم کړی شي ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم